Audio Jungle. موږ سره د رضاکو په شاملات کې د اقبال خان نیکه ډېره ځمکه نیولې وه، هغه جایداد ساس کړی و. زما نیکه صرف کورونه ساس کړي وو او په هغه کورونو باندې موږ پسې راغی چې ماله د همسایه‌توبو شتامونه راکړئ، موږ ولې نه ورکول. په هغې باندې اوس موږ راګیر کړي وو. دا غریبانان څلور کوره وو، څلورو کورونه اوس ډېر ساس شوي دي او د هغې نه موږ وباسو. نو زه خو دا افسوس کوم چې مطلب د شپېتو کالو مهاجر راغلي افغانیان او په پاکستان کې شاملتونه نیولي چې چا ویني ایستل او زمونږ چې کوم دی نو زما پلار په دې کور کې پیدا شوی 130 کالو چې مړ شوی دی. زه ماشوم وم، د هغه 48 کاله د مرګ شو. دا زما زامن دي، مطلب ته وایم پکې ښه لویه کهاني تېره شوې ده. نن ما له کوره وباسي، ما سره ظلم ولې کېږي؟ دا چې سپي صاحب ته وایم او د ټولو خپلو مشرانو ته وایم، د شوق قدر د رضاکو کې موږ د رضاکو شوق قدر د رضاکو په شاملات کې پراته وو. د شوق قدر د رضاکو دا د هر چا مشرانو ته وایم، د خپل حکومت مشرانو ته وایم چې موږ سره دا ظلم نه کېږي، موږ د کوره نه وباسي. که چېرې موږ سره دا ظلم کېږي نو مطلب دا موږ سره زیاتې دی، موږ سره نه کوي. دا د افغانیان د شپېتو کالو نه وباسي او موږ د 300 کالو وباسو. زه پاکستاني یم، افغاني نه یم او انډیا نه راغلی یم. که چېرې ما سره دا ظلم کېږي، زما تورو ته کشران دا ناستي، دا لږ راغلي دي، څه زما ورونونه دي، څه مې بچي دي او داسې را سره نور هم ښه ډېر دي. والله وبالله چې بارود ورپورې تړم او د اقبال په بېل بېل کور ورنه لباسم او دماکه کوم یې چې دا ګیرو کې هم خوښ نه شي چې زما نه دا کور پاتې کېږي. زه دا دیده کې هم زما څه کار نشته، دیده کې څه کوم بیا په جیل کې بس ما همدغه خلک چې والوځم پکې. زما نه دا خلک قلار چې زه خپل علاقې مشرانو ته هم سوال کوم، د حکومت مشرانو ته هم سوال کوم چې ما نه دا خلک قلار شي، یعنې زه به زنانه هم راوباسم، ماشومان هم راوباسم او په دې لار کې به اشر نشر کوم. خو که زما د کور بېعزتیانې کېږي او ما له کور وباسي نو ولې دا مسلې به زه جوړوم. ما نه دې قلار شي دې خبرونه. او ما سره وکیلان هم ظلم کوي، وروړه وکیلان چې کوم دی وکیل ونیسم چې زه 10,000 ولا قرضدار وکړم، مطلب هغه ولا لکونه ورکړي، زما وکیل هم هغه پسې شي. نو دا به زه کم ځای پورې کوم. که تحصیلدار راولم د هغه په ځمکه کې برید کېږي، وایي ستا برید دار یې سال له ما ته پټواري تحصیلدار رینګ وکړي، وروړه به ته واپس کاته خپل ته کوز وایي. نو دا ما په خوب کې کوزي لاندې زمونږ دا خواست دی چې زمونږ د مشرانو څه ویلې که نه، نو په دې باندې زمونږ د صوبې حکومت د ACDC دا کوم مشران چې دي ټول په دې باندې غور وکړي او که دا ونه شي نو زمونږ په دیاړو باندې پیسې ګټلې دي او په کیسونو په هغه باندې لګولو چې موږ بار کوي، د کورونه هم بار کوي. نو دا موږ سره ظلم کېږي. موږ مشران د 200 کالو نه په دې ځای پراته دي او د انډیا مهاجر څوک نه وباسي، د هغه نه وباسي، موږ د دغه نه وباسي د خپل کورونه. نو زمونږ پټواري دی زمونږ اواز نه اوري، که دغه زمونږ اواز نه اوري وکیلان او ټول دغه په دغه باندې هغه چې پیسې ورکوي د هغې خوښه کوي. زمونږ سره ظلم کېږي او تاسو مهرباني وکړئ چې د دې څه غور وکړئ. زموږ د مشر چې کومې خبرې وکړې دا یې ښه صحیح دغه سره وکړلې. او بل موږ دا وایو چې دا حکومت دې زموږ دپاره راپاسي او خامخا دې دغه وکړي او زمون دا کوم کورونه مونږ چې دا کوم د حلالي او بې دغالي او وکیلان هم دې په پیسو لي او دا کوم خبر پخواني د وخت نه مونږ پراته وو د پخوانه او دا شیزونه دا کورونه چلیږي. نن یو سړی راپاسېږي چې دا د زما ځای دی، نو دا د 80 کال یا 100 کالو نه مخکې د دا کورونه چېرته وو چې دا وي دا کورونه زما دي. او دې راپاسې ACDC ته مونږ دا خواست دی چې په دې شي کې دې نوټس والي او راپاسې شي او دې شیزونه کوي. او که نه مونږ به د بایپاس ته روزو، زنانه به مونږ کاږو، خپله مونږ هغې را احتیاجونه به کوو تر څو چې مونږ ته انصاف نه میلاو.